نن منګه او تاسو د یو های ریسک ناروغ یا د کریټیکل ناروغ هغه نښې ګورو چې منګه څنګه پوهیږو چې دا یو کریټیکل ناروغ دی. نو د کریټیکل ناروغ دپاره کریټیکل پیشنټ ریکوګنیشن دا ضرور دی. څنګه موږ پیژنو چې دا ناروغ کریټیکل دی؟ د دې لپاره خپلې نښې دي، خپل شواهد دي، خپل ایویډنس دي. مثلا هغه د ټولو سیستمونو پورې مربوط کیږي، خو یو څه سیستمونه دي چې په هغې کې هغه ډېر موږ ته دا راښیي چې دا ناروغ کریټیکل دی، لکه ریسپیریټري سیستم پورې مربوط نښې. ریسپیریټري سیستم پورې مربوط ساینس دي چې دا موږ ته راښیي دا ناروغ کریټیکل دی. په هغې کې ریسپیریټري ارسټ، یو ناروغ موږ تاسو ته راځي په ریسپیریټري ارسټ کې. ریسپیریټري ارسټ معنا دا ده چې ناروغ تنفس نه لري. یو ناڅاپه ناروغ ریسپیریټري ارسټ ورکوي، نو موږ تاسو وایو چې دا اوس څه شو؟ کریټیکل شو. ناروغ بریډیپنیا ولري، respiratory rate less than 8 or more than 35 per minute. تنفسي ریټ اتونه کم شو یا د 15 نه زیات شو، موږ تاسو ته وایو چې دا ناروغ کریټیکل دی. ریسپیریټري ریټ اتونه کم شو یا د 15 نه زیات شو، موږ وایو چې دا ناروغ څه دی؟ کریټیکل دی. ریسپیریټري ډسټرس، ناروغ په تنفسي زجرت کې دی. کله چې په تنفسي زجرت کې ریسپیریټري ډسټرس کې موږ وایو ناروغ چې دی دا کریټیکل دی. ناروغ پاراډوکسیکل بریتینګ ولري، ناروغ انټرکوسټل ریسیشن ولري، ناروغ سټریډر ولري. موږ وایو چې دا ناروغ دا په کریټیکل حالت کې دی. پاراډوکسیکل بریتینګ دې ته وایي چې نارملی د انسپایریشن په وخت کې انټرکوسټل مسل یا انټرکوسټل سپیس بار راوځي. دلته انټرکوسټل سپیس یا انټرکوسټل سپیسز چې دا داخل خواته ننوځي انسپایریشن سره او ایکسپایریشن سره بار راوځي، نو دې ته موږ څه وایو؟ پاراډوکسیکل بریتینګ. انټرکوسټل ریسیشن تاسو پوهیږئ چې هغه د دې په ځای چې د انسپایریشن په وخت کې بیا هغه دغه شي، نو دلته د انټرکوسټل سپیسز پولینګ کېږي، چست داخل ته پولینګ کېږي، سینه داخل خواته ځي. او سټریډور خو هغه اواز دی چې د لرنجل سپازم یا د اپر ایروی ټرکټ ابسټرکشن د وجې رامنځته کېږي. د دې تر څنګه پرس لپ بریتینګ، پرس لپ بریتینګ لري ناروغ، د شونډو په واسطه باندې د شونډو په واسطه تنفس کوي، د شونډو په سر باندې تنفس کوي. نو موږ وایو دا ناروغ څنګه دی؟ دا ناروغ کریټیکل دی. اپر ایرویز ابسټرکشن یا ایرویز ابسټرکشن، هوایي لارې بندې دي او یا د بندېدو د خطر سره مخ دي. د بندېدو د ریسک اف ابسټرکشن دی. مثلا یو ناروغ دی ډېر زیات افرازات لري، سکریشن ډېر زیات لري، ډېر زیات افرازات لري. دا خو اوس د دې سره مخ ده چې شاید دا هوایي لارې څه کړي؟ بند کړي د افرازات. نو موږ به مجبور یو چې دا به انټوبیشن کوو تر څو دا سکریشن سکشن شي. اوس اپر ایرویز څخه د خولې له د پوز نه دا خو به سکشن وکړي، خو لاندې ټرخیه خو نشي سکشن کولی که ده. نو هغې دپاره مجبور یو چې موږ انډوټرخیل انټوبیشن وکړو، لوور ایرویز چې دغه سکشن کړو. نو سکشن هم چې کوو په دې خاطر باندې انټوبیشن کوو چې یو طرف ته د اپر ایروی ابسټرکشن مخه ونیول شي او بل د رسک د ابسټرکشن چې دا ختم شي، معنا ده چې ایروی سیکیور شي. نو دا اپر ایروی ابسټرکشن دا هم چې دی په چش کې راځي، په او بل شی چې هغه موږ تاسو وایو چې ناروغ
په کریټیکل حالت کې دی یا کریټیکل کنډیشن کې دی ناروغ خبرې نشي کولی د ډېر زجرت د وجې پیشنټ کینټ سپیک ون سنټنس وانس یو جمله په یو وار نشي ویلی د پیشنټ کین ناٹ سپیک ون سنټنس موږ تاسو په سیویر برانکیل اسما کې به مو وایو چې سیویر برانکیل اسما یا لایف تھریټنینګ برانکیل اسما خصوصا سیویر برانکیل اسما کې یو نښه دا ده چې د پیشنټ کین ناٹ سپیک ون سنټنس ونس یو جمله په یو وار نشي ویلی یو جمله په یو وار نشي ویلی او بیا لایف تھریټنینګ برانکیل اسما کې او بیا دې ته خبر راشي و چې پیشنټ کین ناٹ سپیک ون ورډ یو لغت نشي ویلی بیا هلته میوټ وي میوټ ناروغ خبرې نشي کولی نورې نښې هم شته دی چې هغه موږ تاسو ته کریټیکل کنډیشن راښیي موږ مجبور یو چې ناروغ ته ای بی جیز وکړو ای بی جیز ارټیریل بلډ ګیسز انالایزس ورته وکړو په هغې کې پی ای او ټو لیس دین 90% نوي بخښنه غواړم دا ایس پی او ټو دی دا د نارمل نه کم شوی او ایس پی او پی ای سی او ټو دا د نارمل نه زیات شوی نارمل نه دا زیات وي که پی ای او ټو پارشل پریشر اف اکسیجن د نارمل نه کم وي او پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید د نارمل اندازې څخه زیات شوی دا که یوازې پارشل پریشر اف اکسیجن کم شوی موږ تاسو ورته ټایپ 1 ریسپیریټري فیلیر وایو که چېرته پارشل پریشر اف اکسیجن کم شوی او پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید زیات شوی موږ ورته ټایپ 2 ریسپیریټري فیلیر وایو ګوره ریسپیریټري فیلیر چې دا خپله یو کریټیکل کنډیشن دی چې د چی شته د انټبیشن او میکانیکل وینټیلیټر دپاره یو انډیکیشن دا خپله دی او بل یو شی چې هغه بل دی هغه اس پی او ټو موږ په کارډیک مانیټور کې معلومو اس پی او ټو لیس دین 90% دی 90% نه کم دی ډسپایټ اکسیجن تھراپي ډسپایټ سپلیمنټل اکسیجن دی ورته چالان کړی دی سره سره د سچوریشن 90 نه پورته کیږي اکسیجن ورته چالان هم دی اکسیجن اخلیم د اکسیجن سره سره د اس پی او ټو د 90% نه پورته کیږي دا یو کریټیکل کنډیشن دی سره د اکسیجن تھراپي د اس پی او ټو یا اکسیجن سچوریشن د 90% نه پورته کیږي دا کوم حالت دی دا یو کریټیکل کنډیشن دی نو دا خو هغه نښې دي چې هغه په تنفسي سیستم پورې مربوطې دي کومې نښې چې قلبي سیستم پورې مربوطې دي کارډیوواسکولر سیستم پورې چې موږ تاسو ته دا راښیي چې دا ناروغ کریټیکل دی کریټیکل دی هغه نښې نښانې په قلبي سیستم کې چې کریټیکل ناروغ موږ ته راښیي یو کارډیک ارست دی ناروغ موږ تاسو ته په کارډیک ارست کې راشي یا ناروغ موږ له کارډیک ارست ورکړي په واډ کې یا په آی سی یو کې یا په ایمرجنسي کې دی کریټیکل ناروغ دی اوس کارډیک ارست که د یو ناروغ هرټ ریټ لیس دین 40 اور مور دین 140 پر منټ شي که هرټ ریټ یې 40 نه کم شي او یا د 140 نه زیات شي دا موږ ته د کریټیکل حالت ښودنه کوي که د یو ناروغ سیسټولیک بلډ پریشر لیس دین 100 شي د یو ناروغ سیسټولیک بلډ پریشر د 100 نه کم شي د 100 نه کم شي دا موږ د څه راښیي دا موږ ته یو کریټیکل حالت راښیي کریټیکل حالت که یو ناروغ موږ تاسو ته راشي او د پرفیوژن کم وي پیریپرل پرفیوژن نښې پکې وي ساین پکې موجود وي لکه مثلا سینوسس
د پیریفرل پرفیوژن د نښې نښانې دا موږ ته څه راښيي؟ یو کرټیکل کنډیشن راښيي چې پیریفرل پرفیوژن کم شوی دی دا موږ ته یو کرټیکل حالت راښيي. یو ناروغ موږ ته راځي میټابالیک اسیدوسس کې. دا موږ ته راښيي چې دا ناروغ په کرټیکل حالت کې دی. میټابالیک اسیدوسس خو د اول چې موږ وګورو اسیډوټیک بریتنګ لري، رپیډ اینډ ډیپ ریسپایریشن لري، یا په هایپرلیکټیمیا کې راشي موږ تاسو ته لیکټیک اسید لوړ وي، یا ورته وایو چې لیکټیک اسیډوسس موږ ورته وایو. لیکټیک اسیډوسس کې موږ ته ناروغ راشي نو دا هم په یو کرټیکل حالت باندې دلالت کوي. یو ناروغ دی هغه په هغه کې د هایپوکسیمیا نښې نښانې وي. د هایپوکسیمیا نښې نښانې وي دا موږ تاسو ته یو کرټیکل حالت راښيي. کرټیکل حالت راښيي. یا یو ناروغ دی هغه موږ تاسو ته راځي په شاک کې، هایپوټنشن کې راځي. و سره د فلویډ ریسرټیشن موږ تاسو ورته وکړو. د فلویډ ریسرټیشن سره ناروغ ریسپانس ورنه کوي. ناروغ موږ تاسو ته راځي په هایپوټنشن کې یا په شاک کې راځي ناروغ. او دې ناروغ ته موږ تاسو فلویډ ریسرټیشن ورته وکړو، معنا مایات ورته ورکو. او د مایاتو د ورکړې سره ریسپانس نه وي، ان ریسپانسیو وي. unresponsive to fluid resuscitation. fluid resuscitation دی ورته وکړو. fluid resuscitation سره هم د چې د کم خاص هغه نښې نښانې په دې کې د ښه والي څرګندې نه شولې. او یا یو ناروغ راځي موږ تاسو ته په انیوریا کې چې ادرار یې 0.5 ملي لیتر پر منټ څخه کم شي. ادرار یې 0.5 ملي لیتر بخښنه غواړم پر کیجي پر هاور دې څخه کم شي انوریا. نو دا ناروغ موږ له کرټیکل دی. ادرار یې د 0.5 ملي لیتر پر کیجي پر هاور څخه کم شي دا موږ ته یو کرټیکل حالت راښيي. نیورولوژیکل اعراضو کې کوم نیورولوژیک اعراض دي چې هغه موږ ته کرټیکل حالت راښيي؟ نیورولوژیکل کنډیشن یو انکانشیس سټیټ دی. ناروغ موږ تاسو ته راشي په انکانشیس منټل سټیټ کې، کانشیس نه لري. اوس انکانشیس منټل سټیټ کې چې موږ تاسو ته ناروغ راغی دا اوس یو کرټیکل ناروغ دی. دا څه رقم ناروغ دی؟ یو کرټیکل ناروغ دی. یو ناروغ راځي موږ تاسو ته په سیزر کې، کنولجنو کې، خصوصا ریپیټډ سیزر چې بیا راځي ور باندې دا یو کرټیکل ناروغ دی. ریپیټډ کنولجن ور باندې راځي، پرولانګ کنولجن ور باندې راځي. یا یو ناروغ دی روغ جوړ د فتنې کانشیس لیول ښکته شو، جی سی ایس ناڅاپه یعنی کانشیس شعوري لرو د مور دین 2 ډیګري 2 درجو زیات ښکته شو، کانشیس لیول یې څه شو؟ دا ښکته شو. او یا یو ناروغ دی د دې جی سی ایس د راتګ په وخت کې لیس دین 10 دی. موږ تاسو په جی سی ایس باندې بیا خبرې کوو چې جی سی ایس 15 نمرې لري. 15 نمرې نو که چېرته د اتو نه کمیږي موږ ورته بیا کوما وایو، خو که لسو نه کمیږي دی سیویر حالت دی. خو که چېرته یعنې سیویر حالت خو دی دا یعنې کرټیکل حالت دی خو کوما نه ده. کوما هغه وخت موږ وایو چې کله د اتو نه کمه شي او چې 3 شي 3 نه خو نه کمیږي، چې 3 شي نو معنا د هغه اخري حالت دی. ځکه هغه بیا په هر یو کې یو نمره اخلي، یوې نه نمره 3 شیان دي، 3 پارامتر دي، په هر پارامتر کې یو نمره، اخري نمره یوه ده.
نو چې 3 نمبرې واخیستې هغه تر ټولو هغه خرابترین حالت دی پور کنډیشن دی چې کله 3 جی سی ایس 3 نمبرې واخلې موږ اکثر کرټیکل کیر ته ډېر نمبرې انتقالوو هغې باندې ډېر دغه نه کړو یو هغه ناروغان چې جی سی ایس یې د 4 څخه صحیح د 10 څخه کمي بل یو ناروغ دی ناټ اوبي ټو کمانډ ته ورته چې لاس پورته که دا لاس پورته کوی نه شي اوبي ټو کمانډ نه دی ناټ اوبي ټو کمانډ ستا امر نه په ځای کوي ورته لاس پورته که سترګې خلاصې که خوله خلاصه که ژبه راوباسه دا اوبي ټو کمانډ نه دی دا ناروغ په کوم حالت کې راځي په کوم کنډیشن دا کرټیکل کې نو دا د یو کرټیکل کیر ناروغ نښې وي نور سیستمونو کې مشته دی ګیسټرو انټسټینل کې ناروغ جی بلیډینګ میسیو بلیډینګ ولري بیا هم همدغه نښو ته خبر راځي هایپوټینشن هلته خطرناک ناروغان های ریسک ناروغان هغه دي چې اولډ ایج مور دین 60 یا 65 year old د عمر یې د 80 نه زیات دي دې کې مورټلیټي لوړه ده فشار یې 100 نه کم وي سیسټالیک هارټ ریټ یې 100 نه زیات وي بیا هماغه کرایټیریاوې شولې یو شی پکې اضافه کېږي چې په انجي ټیوب کې فرش بلډ ولري یا په انډوسکوپ چې ورته ښکته کړي او په معده کې فرش بلډ وي تازه وي نه وي نو دا یو کرټیکل حالت دی اوس په دې باندې بحث کوو یا خبرې کوو چې یو کرټیکل ناروغ موږ څنګه فزیکي معاینه کوو کوم شیان پکې باید وګورو دې کې خو خبرې زیاتې دي یو کرټیکل ناروغ چې موږ ګورو د ا نه واخله تر آی پورې په دې کې خبرې شته دی physical examination of critical patient د یو کرټیکل ناروغ فزیکي معاینه څنګه موږ کلینیکي معاینه کوو یا فزیکي معاینه کوو کوم شیان موږ تاسو په کرټیکل ناروغ کې ګورو پیدا کوي او ورکې که موږ تاسو اول ګورو ایروی ګوري ایرویز هوایي لارې ګورو اول هوایي لارو کې موږ ګورو چې آیا هوایي لارې خلاصې دي از اوپن دا خلاصې دي او که نه که چېرته خلاصې وي خو خلاصې شولې ته به نور مخکې ځي نور اسسمنټ به کې که چېرته هوایي لارې بندې دي اول به د هوایي لارو غم کې څه شی به کې د هوایي لارو فارن باډي به لرې کې او پوزیشن به ورکې ټیلټ د هیډ اینڈ لیفټ د چین سر به څه کې لږ پورته کې داسې او زنه به ښکته کې تر څو خوله څه شي وازه شي کله چې خوله خلاصه شي ایروی خلاصېږي که فارن باډي وي که ډینچر یا مصنوعي غاښ وي او که کلاټس وي که بلیډینګ وي که اومیټس وي یا هغه د کنټنټس آف اومیټس یا د استفراقاتو دغه وي که سیکریشن وي او که نور فارن باډیګانې وي هغه به څه کې ریموو به کې ایروی به سره څه شي اوپن او خلاصه به شي بل موږ تاسو ګورو چې د دې ناروغ کاربن ډای اکساید څنګه دی کاربن ډای اکساید خو هلته موږ سچوریشن کې هم ګورو او بل که میکانیکل وینټیلیټر هغه مخکینی دغه دی بل دا ګوري چې د ناروغ ریسپیریټري ریټ څنګه دی تنفسي ریټ څنګه دی SpO2 څومره ده ټکیپنیک دی برډیپنیپ دی داسې ناروغ موږ له یو ځل راغی برډیپنیا لرله تقریبا اتونه هم کم تنفسي عاجل موږ مریض انټبیټ کړ ایروی ورته اوپن کړه او موږ کلینیکلی تصمیم ونیو پې اوپیم پایزانینګ نیلوګزان هم ورکړل مریض چې تنفس سری شو کانشیس لیول هم راښه شو نو ریسپیریټري ریټ ته ګوره چې ریسپیریټري ریټ څومره دی
बल सचुरेशन पूरा कोي कि नहीं पूरा कोي सचुरेशन यो गोरा का सचुरेशन न पूरा कोي ऑक्सीजन थेरेपी ورته وکا که सचुरेशन न पूरा कोي ऑक्सीजन थेरेपी ورته وکو که ریسپیریټری ریټ زیات وي ऑक्सीजन थेरेपी ورته وکو دا معلومه کې چې هایپاکسیا کې دی بل ودا ګورئ چې ټیډل والي به څومره دی هغه بیا موږ تاسو نو شو کولای هغه بیا میکانیکل وینټیلیټر ته خبره زی بل دا چې څومره سپورټ ته اړتیا لري څومره سپورټ ته اړتیا لري یوازې اکسیجن تھراپي سره ښه کېږي انډوټراخیل انټوبیشن ته ضرورت لري ټراخیسټومي ته ضرورت لري عاجل چیش ته ضرورت لري که یوازې انډوټراخیل د اکسیجن تھراپي ته ضرورت لري 100 لیټر اکسیجن ته ضرورت لري 3 لیټر 5 لیټر 10 لیټر څومره چې ضرورت زیاتېږي اکسیجن ته هماغه عمره به ریسک او خطر د ناروغ صحیح زیات وي څومره چې ضرورت کمیږي هماغه ریسک او خطر د ناروغ کمی څومره چې ایډوانس انټرونشن ته ضرورت پیدا کوي خطر به زیاتېږي او څومره چې د یو ساده او سمپل انټرونشن سره ناروغ ښه کېږي خطر به کم وي اوس مثلا یو ناروغ د انډوټراخیل انټوبیشن ته ضرورت پیدا کوي یا ټراخیسټومي ته ضرورت پیدا کوي او د خطر زیات دی نسبت هغه چا ته چې یوازې سمپل اکسیجن تھراپي سره ښه کېږي نو تاسو به ګورئ چې دا څومره سپورټ ته ضرورت لري ناروغ او بل دا چې کله چیسټ معاینه کوئ د چیسټ په فزیکي معاینه کې کم اب نارمل ساين شته که نه اب نارمل ساين شته که نه اب موږ تاسو ویلي د شیپ له نظره د سیمیټري له نظره بلجنګ ریټراکشن فلیل چیسټ بیرل چیسټ فنل چیسټ مختلف شکلونه د چیسټ نو موږ ګورو چې کوم چیسټ کې اب نارمل ساين شته که نشته دی یا چیسټ ټراما پیګمنټیشن سکار کوم اب نارمل نښه لري که نه لري او همدارنګه که چېرته امکان ولري عاجل د دې ناروغانو وینټیلیټر سیټینګ کتل پکار دي چیسټ ایکس رے چې دا پورټیبل کېږي او ای بی جیز ارټیریل بلډ ګیس انالایزس ارټیریل بلډ ګیس انالایزس دا پکې ډېر مهم شی دی چې موږ تاسو ته اسیډوسیس او الکالوسیس راښیي چې دا اوس اسیډوسیس دی که الکالوسیس دی بیا ګورو چې دا میټابالیک اسیډوسیس دی که دا ریسپیریټري اسیډوسیس دی دا میټابالیک الکالوسیس دی که دا ریسپیریټري الکالوسیس دی نو د دې حالتونو د لیدل لپاره موږ تاسو ناروغ ته څه کوو هغه ای بی جیز کوو ناروغ ته بل سرکولیشن کې خبره ده ښه بخنې سره دغه پاتې شو که نه دغه شیان چې ما وویل دا تر دې ځای پورې دی دا بریتینګ کې راځي دا شیان ټول دا بي شو که نه دا بي شو هغه ای شو دا بي شو اوس راځو سی ته سی سرکولیشن کې راځي سرکولیشن د ناروغ ګورو سرکولیشن کې مونږ ګورو پلس یې ګورو پلس ریټ یې ګورئ هارټ ریټ ګورئ بلډ پریشر ګورئ د ناروغ بی پی آیا پلس ریکارډ کېږي که نه ریکارډ کېږي که ریکارډ کېږي نارمل ریتم دی که اب نارمل ریتم دی که اب نارمل ریتم دی سینس ریتم دی که چېرته اریتمیا ده ټکې اریتمیا ده برډي اریتمیا ده هارټ ریټ هم داسې په همدې حساب ګورئ که پلس ریټ نه کتل کېږي موږ تاسو هارټ ریټ ګورو او د دې سره څنګه فشار ګورو چې ودرېږه فشار څنګه دی د ناروغ هایپوټنشن کې دی که هایپرټنشن کې دی او بل دا چې انټراپیک سپورټ ته پکې ضرورت شته که نه انټراپیک سپورټ ته ضرورت لري دا ناروغ که نه پلس ګورئ هارټ ریټ ګورئ بی پی ګورئ دا عاجلې خبرې دي او انټراپیک سپورټ ته ضرورت ګورئ اوس یو ناروغ دی هغه تاسو کته چې کارډیوجینیک شاک کې دی خو تاسو مایات ورکوئ 380 یا 280 مایات ورکوئ 280 دې سره ناروغ نه راوځي شاک نه راوځي چې نه راوځي خو ته پوهېږي چې دا باید څه وکړي انټراپیک سپورټ باید شروع کړي ورته انټراپیک سپورټ باید شروع شي ورته داسې خو نشي کولی چې کارډیوجینیک ناروغ ته کارډیوجینیک شاک ناروغ ته موږ تاسو 1 لیټر 2 لیټر نارمل سلین ورکړو
یوازې رایټ وینټریکولر انفارکشن کې موږ تاسو وایو چې هغې کې ورکولی شو فلویډ. نور خو کارډیوجینیک شاک کې موږ تاسو 100 سي 200 250 سي ورکوو، نهایي تر 300 سي. نو که چېرته زیات د مایعاتو سره سره ناروغ راونه وځي نو بیا موږ څه ته اقدام کوو؟ انټراپیک سپورټ ته. ډوپامین شروع کوو یا نارپینفرین شروع کوو، ډوبوټامین شروع کوو، پینایلفرین شروع کوو، وازوپریسین شروع کوو. مختلف شیان دي چې هغه په انټراپیک سپورټ کې راځي. حتی کله کله ډایجوکسین د ضرورت پیدا کېږي. دا ګورو. بل ډي معنی ډسیبلیټي. معیوبیت ډسیبلیټي موږ تاسو ګورو چې د ریسپانس اندازه څومره ده. ریسپانسیونیس ناروغ ریسپانس لري که نه لري. یو سټیمولی وارد دی ته ودرې د سټیمولی سره دا ریسپانس لري او که نه لري. یا مثلا ناروغ ډیلیریم لري که نه لري. ډیر وخت داسې وي ناروغ در سره کریټیکل کیر کې بستر وي او ګډې وډې وایي، زړې خبرې کوي، یا داسې خبرې کوي چې هغه مثلا د کور څوک زنانه نومونه اخلي، څوک درته وایي چې ما وژني مړکې مې، کله درته وایي چې ویریږي درنه، کله وایي چې ولې ما څه ګناه کړې ده، بیا کله وایي پیری یې. هسې د ذهن کې چې څه راځي هغه په خوله وایي. ډیلیریم لري که نه لري. او دې سره څنګه پوپل ریسپانس څنګه دی؟ پوپلري ریسپانس. تاسو لایټ راخلی او د ناروغ پوپل ګورئ، تاسو پوهېږئ لایټ سره پوپل سایز کمیږي که نه؟ او که چېرته ریاکشن وښودو لایټ ته خو مونږ چې ریسپانس یې ښه دی، او که چېرته لایټ ته ریسپانس نه ښوده نو مونږ چې پوپلر ریسپانس څنګه دی؟ دا خراب دی. او دې سره څنګه مونږ ګورو چې د ناروغ ته مونږ کوم سیډیټیو ورکوو. سیډیټیو دا د څومره سیډیټیو سره ارامي دا ناروغ؟ دوز. ځینې ناروغان مونږ تاسو ته راشي مونږ 1 ملي ګرام میډازولم ورکو ورته ناروغ ارام شي ورسره. ځینې ناروغان داسې راځي چې مونږ 15 ملي ګرام میډازولم ورکو، 10 پورې ورکو ورته، 2.5 ورکو، 2 ورکو، مریض هېڅ نه ارامېږي. حتی دې ته ضرورت پیدا شي پروپوپول ورکې ورته، انستیټیک ورکې، ډیزیپام ورکې، څومره دغه چې ورکې هېڅ نه ارامېږي، بیا مجبوري پروپوپول ورکې ورته. نو ګورو چې دغه ناروغ د سیډیټیو سره څومره دوز سیډیټیو سره دا ارامېږي، ریسپانس ورکوي. بل ای دی. ای کې موږ تاسو ګورو ایکسپوزر او انټرل فیډینګ. ای معنا ایکسپوزر او انټرل دواړه معنا ورکوي. تاسو چې ناروغ ایکسپوز نه کوي تاسو ته خو معلومات نه کېږي ناروغ به ایکسپوز کوئ. مثلا یو ناروغ دی موږ تاسو ته راځي پانکریاټایټس کې شکمن کېږو. اوس چې ته ناروغ ایکسپوز نه کړي، بطن ایکسپوز نه کړي که نه، ته کولین ساین او ګریټرنر ساین څنګه ګورې؟ یا یو ناروغ ټراما لیدلې ده چې ته ناروغ ایکسپوز نه کړي، موږ له خو معلومات نه کېږي چې دا ټراما لیدلې ده که نه. یو ناروغ به درته انکانشیس منټل سټیټ کې راشي، انکانشیس سټیټ کې ته به مجبوري سر نه خپو پورې به دا ګوري، اوس کېدای شي دا ټراما وي. ما تاسو ته وویل دلته ډېر وخت به وزان تاسو ته رښتیا نه وایي، رښتیا نه وایي درته. نو ایکسپوز کوئ به، خو دې د ویرې نه ناروغ د ایکسپوز که ودي زرې بیرته پټ کوئ، بیکاز هایپوترمیا چې ناروغ درنه هایپوترمیا ته لاړ نه شي، ځکه هایپوترمیا بیرته خپله خطرناک شی دی. نو د هایپوترمیا د وجې نه ایکسپورټ کې وایي چې ناروغ ایکسپوز کې وګورئ او بیرته یې پټ کوئ، کور یې کوي. او بل انټرل فیډینګ، د خولې لار دا خوراک کوی شي که نه شي کولی، مایع رژیم اخلي، انجي ټوب د لارې اخلي، څومره اخلي، حتی اندازه به یې ټاکئ، انټیک یې څومره دی، آوټپوټ یې څومره دی.
او سټول فریکوینسي یو د فوډز یا نیوټریشن به ویو نیوټریشن دا به دې کې ګورئ او بل دی چې سټول پاس کوي آیا سټول پاس کوي که نه پاس کوي نرم پاس کوي سخت پاس کوي بلډ پکې شته که نشته ورکې دا به ګورئ ځکه هغه ناروغان چې کریټیکل کیر کې بستر کېږي په هغې ناروغانو کې د جی آی بلیډینګ خطر ډېر زیات دی کیدای شي میلینا ورکړي بل په بطن کې کوم ټینډرنس شته که نشته ابډومینل ټینډرنس دا سټول پاساج کتل دا ډېر زیات مهم دي کله کله مریض ابډومین ټینډرنس لري ډسټنشن لري پړسیږي هلته سټول پاساج نه وي ګاز پاساج نه وي هغه ابسټرکشن وي بیډ باونډ پروت ناروغ دی که نه ناروغ پروت دی ګرځي نه ابډومینل ټینډرنس ته ګورې چې بدن ټینډرنس لري که نه لري او ټینډرنس درجه څومره ده ځینې ناروغان داسې چې په پالپیشن سره د دې په سترګو کې په مخ کې د ده بتندي کې هغه ایکسپریشن د تغیر کوي ځینې ناروغان داسې درته وایي ځینې ناروغان ستاسو لاس نه پرېږدي ځینې ناروغان درنه ځانه خوا کوي دا ټول د ټینډرنس درجې دي چې اوس ستا بطن څومره ټینډر دی ټینډرنس لري که نه لري او په بطن کې اوازونه اب نارمل اوازونه شته که نه ساونډس انټسنل مومنټ څنګه دي دا کتل پکار دی بل چې دی اف حرف چې دی راځي په دې کې فلویډ اینډ الیکټرولایت بیلانس فلویډ اینډ الیکټرولایت ګورئ چې فلویډ ډیهایډریشن کې دی که نه دی یعنی معنا د فلویډ بیلانس څنګه دی فلویډ بیلانس ناروغ درته تاسو ګورئ ځین درنه هایپرولیمیا کې راشي پړسېدلی ځین ناروغان موږ تاسو په هایپولیمیا کې راشي هغه ډیهایډریشن کې وي سنکن آی وي ډرای سکن وي ډرای ماوث وي ډرای کرنیا وي نو تاسو فلویډ بیلانس ګورئ چې دا اوس په ډیهایډریشن کې دی که دا په اوور هایډریشن کې دی کله کله ناروغ آوټپوټ نه لري او موږ ورته سلین راخوشي کړو رنګري ورته راخوشي کړو ډېر مایات ورکړو هغه ایسته اوورلوډ کړو نو دا باید وګورو بل دا ګورو چې ادرار یورین والیم یې څومره دی یورین آوټپوټ شو او بل دا چې رنګ یې څنګه دی کلر یې هیماچوریا خو نه لري که هیماچوریا لري دا یو کرټیکل حالت دی او اوزیما شتون لري که نه ایډیما خپو کې اوزیما شته که نشته دی اوزیما شته که نشته د دې تر څنګ باید کډني فنکشن ټیسټ او ورسره الیکټرولایت ناروغ ته وشي دا باید ولیدل شي چې ورته شوي که نه کډني فنکشن ټیسټونه الیکټرولایت دا شوی دی که نه دی شوی جی معنا اف شو که نه اف سپیسیف جی راځي جی کې تاسو ګورئ ګلوکوز ګورئ چې ناروغ هایپوګلیسیمیا کې دی که نه دی ناروغ هایپرګلیسیمیا کې دی که نه دی ګوره هایپوګلیسیمیا هم کرټیکل حالت دی او هایپرګلیسیمیا هم کرټیکل حالت دی نو تاسو ګورئ چې د بلډ ګلوکوز لیول یې څنګه دی بل انسولین اخلي که نه اخلي اوس نه انسولین هغه ناروغان چې انسولین اخلي هغوی هایپوګلیسیمیا ته ډېر په رسک کې او په خطر کې دي ناروغ به درته انکانشس سټیټ کې راشي پوښتنه وکړي انسولین خو نه اخلي هغه انسولین اخلي نو تاسو چېشته شکمن شئ هایپوګلیسیمیا ته کیدای شي ناروغ هایپوګلیسیمیا ته تللی وي او بیا دې پسې اچ راځي اچ حرف چې موږ تاسو ګورو هیماټالوجي اچ هیماټالوجي
د وینې معاینات ولیدل وینه لیدل نو په هیماټالوژي کې ګورو چې د ناروغ ایچ بي څومره ده د ناروغ ټیلسي څومره ده د ناروغ ډیلسي څنګه ده په ډیلسي کې تاسو نیوټروپیل لیمفوسایټ حتی ایزینوفیل دا ټول ګورو نیوټروپیل بکټیریل انفیکشن کې ډېر لوړېږي لیمفوسایټ وایرل انفیکشنونو کې او کرانیک ناروغیو کې لکه ریوماټاید ارترایټس توبرکلوسس دی کې کینسرونو کې ایزینوفیل پراسایټک انفیکشنونو کې په الرجیک حالاتو کې ایزینوفیل لوړېږي پلاټلیټس ګورئ ناروغ خو ترومبوسایټوپینیا نه لري پلاټلیټس که ترومبوسایټوپینیا ولري په دې ناروغانو کې د بلیډینګ ډسارډر خطر زیات وي بلیډینګ ایکیموسیس به وي پیټیکیا به وي پرپورا به وي چې پلاټلیټس یې څنګه دي او بالاخره آی کې موږ ګورو چې انفیکشن په ناروغ کې د انتان یا د انفیکشن نښې شته که نه لکه مثلا ټمپریچر یې څومره دی تاسو پوهېږئ هایپرترمیا او هایپوترمیا هایپرترمیا او هایپوترمیا دواړه ښه حالات نه دي هایپوترمیا هم خراب حالت باندې دلالت کوي او هایپوترمیا هم په خرابو حالات دلالت کوي خصوصا لکه سپسس کې سپسس کې کېدای شي ناروغ هایپوترمیا ته لاړه هم خراب حالت دی او که هایپرترمیا ته لاړه هم خراب حالت دی بل دا ګورئ چې په دې ناروغ کې د انتان اوسنۍ نښې شته که نه مثلا یو ناروغ دی چې سپین لري کف لري شارټنس اف بریث لري سپیوټم لري تاسو نیمونیا ته فکر کوئ ګورئ یو ناروغ دی سی او پی ډي دی عادي سی او پی ډي ناروغ دی خو تاسو ته په ایگزاسربیشن کې راوړي شارټنس اف بریث زیات شو کف زیات شو سپیوټم والیم زیات شو یا په کرکټر کې تغیر راغی تاسو سی او پی ډي ایگزاسربیشن یو کریټیکل حالت دی که نه دی سی او پی ډي ویت اکیوت ایگزاسربیشن یو کریټیکل حالت دی آی سی یو کې ایډمیشن غواړي د کریټیکل کیس په شکل به منیج کې نو د انفیکشن نښې نښانې شته که نه په ناروغ کې او بل دا چې ناروغ کوم انټي بیوټیک اخیستی دي یا او نتیجې ورکړې که نه ده ورکړې اوس ناروغ دی تاسو ته راځي تبه لري لوړه تبه لري انټي بیوټیک دې ورکړي دي انټي بیوټیک سره ریسپانس نشته دی مجبوري چې یا ورته انټي بیوټیک چینج کړي یا ورسره انټي ملیریال یا انټي وایرل یا انټي فنګل ورسره یو ځای کړي کوم خواته ستا فکر ځي کوم خواته ډاکټر قضاوت ځي اوس ډېر وخت موږ له ناروغ ملاریا کې راځي ای ملاریا خو موږ ورته سیفټریکزون ورکو موکزیفلوکساسین لیوفلوکساسین دواګانې ورکو د ناروغ تبه نه کمیږي خو انټي ملیریل دې ورکړل ناروغ ښه شي انټي ملیریل دې ورکړل ناروغ ریسپانس ورکړي نو انټي بیوټیک یې اخیستي کوم انټي بیوټیک یې اخیستي څومره وخت دپاره اخیستي په کوم دوز یې اخیستي او ریسپانس یې ورکړی که نه دی ورکړی دا شیان باید موږ تاسو دا باید وګورو دا د یو کریټیکل ناروغ نښې نښانې او فزیکي معاینه شوله